نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عقیدہ نمبر 29 وأن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. د میش دا ایمان دی او عقیده دو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی منتخب بنده دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی خوش کړی شوی نبی او رسول دی. امام طحاوی رحمت الله علیه په دغزی کې درې قسمه الفاظ وروړي دي. یو دی عبد، یو دی نبی او بل دی رسول. دغه معنا دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول عبد دی، بیا نبی دی او بیا رسول دی. د عبد معنا دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان دی، بشر دی. او د نبی معنا دا چې دای نبی دی په د باندې وحی راتله، او رسول دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی نوی شریعت ورکړی و. نو ځکه د الفاظ په ترتیب سره په ذهن کې کښېنوئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول عبد دی، انسان او بشر دی، بیا نبی دی او بیا رسول دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت عبدیت دا ډېر واضح دی او دا د ډېر غټ کمال دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام انسان دی، بشر دی. د انسان یو هغه تعریف چې کیم میږه په علم منطق کې حیوان ناطق. د ناطق نه مراد مدرک کلیات. او یو هغه تعریف ته چې میږه دلته کې هغه د انسان لفظ چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تعریف کې دی، انسان مبعوث من الله معصوم عن الخطا مفروض الاتباع. دلته د انسان نه مراد هغه انسان دی چې په هغه کې دوه اوصاف وي، یو دا چې دای ذو عقل وي او بل دا چې دای محسوس وي. یعنی نبی هغه انسان جوړېدلی شي چې دای ذو عقل وي او دای محسوس وي، که په د باندې څوک لوس لګول غواړي او دای لوس په لګولی شي. جنات او فرشته داغه خو ذو عقل دي، عقل خوشته خدای محسوس نه دي، څوک لوس نشي په لګولی. او داسې احجار او اشجار ونه او داسې کونی او درم نمبر باندې حیوانات دا محسوس خودي خو ذو عقل نه دي، په دا کې عقل نشته. نو یو دی انسان کامل او یو دی انسان ناقص. انسان کامل نه مراد هغه انسان دی چې د عقل هم کامل وي او د دین هم کامل وي. او د انسان ناقص نه مراد هغه انسان دی چې د دین هم ناقص وي او د عقل هم ناقص وي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې ښځه دا د نبی مور جوړېدلی شي، خو دا کله هم نبی نشي جوړېدلی. دغه وجه دا ده چې دغه دین هم ناقص دی، کمزوری دی، او دغه عقل هم کمزوری دی. دا یو حدیث ته د خلاصه درته بیانوه. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث بیانوي، یعنی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوارز د عیده پریزه د کور نه راووته او د پلیار کې د ښځې یو جماعت یوه ګیرو ولدله. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې تو صدقه کوي ځکه چې په جهنم کې د تو سه ډېر زیات تعداد یې موته رشکو راکړه. دی پوښتنه وکړه چې یا رسول الله څه وجه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل تکثرن اللعنه وتکفرن العشیره. تو سه په خپل میانځ کې لعن تان زیاړه کړل او داسې جګړه کړل، دا په توس کې ډېره زیاته ده. تو جګړه هم زیاته کوي او تو سه لعن او تان هم کوي. او بله توس د خپل خاوند ناشکري کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل چې د تو سه دین هم کمزوری دی او د تو سه عقل هم کمزوری دی. دی پوښتنه وکړه چې یا رسول الله څه وجه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل چې په میاشت کې د تو سه د بیماری، د حیض، د ماهواري څو ورځې دا سرتي چې پاکې تو لمونځ نه کوي، دغه نه دا معلومه شوه چې د تو سه دین دا ناقص دی.
او توس په کول کې یوه میاشت کې د رمضان المبارک په میاشت کې څو ورځې داسې چې په هغه کې توس رژه نه نسی دغه نه دا معلومه شوله چې د توس دین دا ناقص دی. او بیا په عدالت کې چې کله یو کیس وي بیا پاکې د دوی کسونه د دوی سړی ګواهي د ضروري دو خو چې کله یو سړی نه وي بیا د یخ په ځای باندې دوی ښځې د یخ په مقابله کې وي. دغه څه وجه ده ځکه چې قرآن کریم کې راځي چې کله یوې ښځې نه یوه خبره ویره شي بیا هغه بله د هغه خبره ور په زړه کړو. دغې نه دا معلومه شوه چې د توسې عقل هم کمزوری دی. نو ښځه چې کومه ده دا د نبي مور جوړېدلی شي دا ډېر غټ کمال دی ډېر غټ اعزاز دی ډېره غټه مرتبه ده خو ښځه د نبي کله هم نشي جوړېدلی. او کومه چې مخکې موږ خبره وکړله چې د یغه عقل کامل دی د یغه عقل ناقص دی د ښځې عقل د ناقص دی د سړي کامل دی. دغه نه مراده د سړي فرد یا د ښځې فرد مراد نه دی بلکې په دغه ځای کې د سړي جنس او د ښځې جنس دغه خبره مراد ده چې د ښځې جنس چې کوم دی دا فی نفسه د سړي په جنس نه په عقل کې او په دین کې ناقص دی. او که چېرته موږ فرد ته وکسي بیا ډېرې داسې ښځونه دي چې هغه په دین کې هم په سړي نه مضبوطې دي او په عقل کې هم په سړي نه مضبوطې دي. د حدیبیه په موقع باندې یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام ډېر پریشانه ناست په خپله خیمه کې. بیا غالبا حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دغه پوښتنه ځنه وکړه چې یا رسول الله څه وجه دوی ولې داس پریشانه نوستي په زون د دره بوجر وسله پریشانه یې څه وجه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې د مو سره قریش راغلي دي او دا د مکې ولې ډېر سخت مخالف دي او دشمنات یې دی زړې دشمنۍ دي ورسره او زه اوس دغه څرنګه پوه کړم څرنګه زه دا خبره ورته وکړم چې تاسو احرام کولاو کوئ میږو واپس سي او دی ته که زه چېرې حکم وکړم په دغه باندې دی عمل کړل ډېر مشکل دي ځکه چې د دی ډېرې زړې هغه د زوړه اختلافات دي د دی د مکې د ول سره زړې دشمنۍ دي دی د مو په دغه حکم باندې عمل کړل مو ته ډېر مشکل لګي. او که چېرته دی د مو په حکم باندې عمل نه وکړو بیا د دی د دین ډېره زیاته خطره ده د یو د دین کې محل وي د یو د ایمان کې محل وي د دی ایمان خو بیا صحیح سلامت نه پوته کېږي. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دغه ورته وویل چې ته هېڅ ما ورته یا دا خو د تو عشاق دي د تو عاشقون دي سبحان الله د صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام سره څومره عشق څومره محبت و. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې ته بهر ته وځه د خیمې نه او خپل حلق یا کسر وکړه بالکل حکم ورته کړه ټول صحابه کرامو د تو په عمل باندې د تو په حکم باندې عمل کو. او دغسې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام د خیمې نه ووته خپل حلق یا کسر یې وکړ ټول صحابه کرامو احرام کولاو کړ او حلق کسر یې وکړ. بیا دا ته نه کتل چې نبی علیه الصلاة والسلام دا حکم ولې جاری کړ بلکې صرف د نبی علیه الصلاة والسلام اتباع یې کړله چې نبی علیه الصلاة والسلام کیم کور کو هغه کور ودی کو. دغه وجه نه صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام سره دومره زیات عشق او محبت و. دغه بیانول مقصد مې دا دی چې کمیش چیرې د انسان فرد توکسی یو ذات توکسی بیا ډېرې داسې ښځونه دي چې هغه په عقل کې هم په سړي نه ډېرې زیاتې مضبوطې دي او په ایمان کې هم ډېرې زیاتې مضبوطې دي. چې کله موږ دا خبره کې چې نبی علیه الصلاة والسلام بشر دی بیا په دغه واقع اهل بدعت چې هغه د عشق نبوت په نوم باندې د خلق عقیده ورخرپوي د عشق نبوت په نوم باندې امت د اهل حق نه متوي د عشق نبوت په نوم باندې امت د اهل حق نه لرې کوي. په دغه وخت کې دا پروپاګاندا کو دا اعتراضات کو چې دا خلق نبی علیه الصلاة والسلام بشر غني حالانکه بشر د خور نه جوړیږي خوره خو سپینه کېدلای شي خوره خو توره کېدلای شي خوره خو صفا وي خوره خو
بالمزه وي خوره د خوشبویو له هم کېدلی شي خوره د بدبوداره هم کېدلی شي بیا دا څرنګې نبی علیه صلات وسلام بشر ګڼي حالانکې نبی علیه صلات وسلام خو همیشه سپین دی همیشه د خوشبو دی کله هم دی بدبوداره نشي کېدلی دغه جواب په ذهن کې کښېنوئ یو دی نبی بشر او یو دی امتی بشر نبی بشر او امتی بشر په دا کې د ځمکې او د اسمون فرق دی کیم چې امتی بشر دی دا د ځمکې د خورې نه جوړیږي هغه د ځمکې خوره پوکه هم کېدلی شي او داسې سپینه هم کېدلی شي توره هم کېدلی شي هغه د خوشبو له هم کېدلی شي او بدبوداره هم کېدلی شي او کیم چې نبی بشر دی هغه د جنت د خوره نه جوړ شوی دی چې هغه همیشه خوشبوداره وي کله هم بدبوداره نشي کېدلی هغه همیشه سپینه وي کله هم توره نشي کېدلی نو ځکه نبی چې کیم دی دا د جنت د خوره نه جوړ شوی دی امتی چې کیم دی دا د ځمکې د خوره نه جوړ شوی دی نو ځکه نبی بشر او امتی بشر په دا کې د ځمکې او د اسمون فرق دی او بیا نبی چې کیم دی دا د جنت د خوره نه جوړ شوی دی او د جنت د خورې په باره کې دا خبره بالکل اتفاق دو چې هغه همیشه پوکه وي او د جنت چې کومه خوره دو دا په ټولې خورې نه بهتره دو او لکه څرنګه چې د جنت په خورې باندې اتفاق دی دا خبره مسلمه دو چې دا خوره په ټولې خورې نه بهتره دو داسې د کیم امت چې کیم نبی دی هغه نبی په یغ امت کې په یغ نبی نه په زیوت صاحب علم او زیوت حسن ول نشي کېدلی هغه نبی په یغ امت کې په ټول نه زیوت صاحب علم او ټول د حسن ولای خو د میشت کیم نبی دی دا د ټول امت نبی دی ځکه په ټول امت کې په دونه زیوت د حسن ول او په دونه زیوت صاحب علم نشي کېدلی نو ځکه نبی بشر او امتی بشر په دا کې د ځمکې او د اسمون فرق دی